الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فإن من أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا دینی مدرسے دا بچو دا علم دا پورا کېدو دا خوشحاله مجلس دی الله پاک دې دغه ټول بچي چې علم ورته ورکړی شو نور دې الله علم ورکړي ځکه چې د علم حد مقرر نه دی د بنده دپاره روزانه نوی علم حاصلیږي تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کائنات کې د الله نه پس د ټولو نه لوی عالم دی خو بیا هم الله ورته حکم کوي چې ووایه چې ربي زدني علما رب زما علم نورم زیات کړي نو د انسان د علم بریک لګېدلی نه دی روزانه نوی معلومات کېږي د کومو بچو چې دلته علم حاصل که الله دې نورم علم ورکړي وسره د عمل کولو توفیق دې الله هم نصیب کړي دا دینی علم د مدرسې ابتدا د انسانیت سره یو شان دي شروع شوې ده کم وخت نه چې انسان پیدا شوی دی د هغه وخت نه ورسره دینی مدرسه هم شروع شوې ده آدم علیه السلام چې الله پیدا که پړومبۍ ورځې هغه له د علم بندوبست کړی دی وعلم آدم الاسماء کلها پړومبۍ ورځې مو د علم ورکړی دی او کلاس کې فرشته او آدم علیه السلام دواړه په شریک وو مدرسه کې آدم علیه السلام او فرشته دواړه په یو ځای دې دواړو ته په شریکه سبق وښولی شو خو فرشتو دغه سبق یاد نه کړی شو او آدم علیه السلام یاد کړی شو نو ده ته نسبت وشو چې وعلم آدم الاسماء کلها فرشتو یاد کړی نه دي کنې هغوی ته هم سبق ښوولو بیا د سبق ښودنې نه پس په دې دیني مدرسو کې امتحانات کېږي دا هم د آدم علیه السلام د پیدایش د لومبنۍ ورځې خبره ده چې الله آدم علیه السلام ته سبق وښو نو پسې یې ترنه امتحان واخیسته اول سوال په فرشتو باندې وشو هغوی نه تپوس کېږي انبئوني باسماء هؤلاء فرشتو د لا علم اظهار وکړ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
دویم سوال پا آدم علیہ السلام باندے اوشو خدا سوال طرز بدل شو فرشتو تیوی انبئونی تاسو مالا خبر راکے آدم علیہ السلام تدا سنوی چی انبئنی تم مالا خبر راکا بلکہ سوال بدل شو انبئهم دانا خبر فرشتے است خبر کا نو آدم علیہ السلام فوراً بیان شروع کا چه سمرا سبق اللہ و تقولو اگر طول بیان کر نو آدم علیہ السلام دے امتحان کی کامیاب شو او فرشتے ناکام شدے نو دا امتحان نا پس چه کم طالبان کامیاب شو نو دا استاذان والا دا انعام انتظام کی تقسیم انعامات کی گی نو دا تقسیم دا انعامات دا دا آدم علیہ السلام دا پیدائش دا رومنے روز خبر دا علم پڑھوں بے روز ورکلی شو امتحان پڑھوں بے روز شو تقسیم انعامات پڑھوں بے روز بعد دا آدم علیہ السلام دا پیدائش روم بے روز بعد بیا زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ علم دا تمام کائنات نزیات ورکلی دے او پیغمبر علیہ السلام تا چه پا کم رس پیغمبری ورکلی شوا هم پا حق روز والا دا مدرسے انتظام کشو پا غار حرا کی پیغمبری ورکلی شلا وصر درس قرآنم شروع شو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا سورة العلق رنبنی پینزا آیاتنا پا دق ذیک نازل شو نو غار حرا مدرسہ شلا اسلام راتلو سر پڑھو بے روز مدرسم جوڑا شلا بیا پیغمبر علیہ السلام دا مدرسے سے پا مزہ مزہ زیادو لے نرمبنے مدرسہ غار حرا دویم مدرسہ دار ارقم اللہ لیتا سٹور حج لبوت لیکن دے صفا مروہ سر گیٹون دی دروازی دی پاغی نم و نمبر لگے دلے دی نو صفا سر چلومبے کم گیٹ تے پاغی لکلی باب و دار ارقم نو دا غزے کہ دا ارقم صحابی کورو پیغمبر علیہ السلام با پا دا غزے کہ خپل صحابوتا درس قرآن کو دی مدرسہ کی یو کم سلویخ طالبان پیغمبر علیہ السلام سرہو چکل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کنو دی سلویخ تم طالب شو دی نپس دریم مدرسہ پا مدینہ منورہ کی پیغمبر علیہ السلام جوڑا کرے دا ہجرت نمخ کی خدا غیر پارا قاری مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زال نمخ کے اولے گا دا مدینہ خلق کو درخواستو کچھ مدرسہ جوڑو قاری استاد را لراکا پیغمبر علیہ السلام و تا مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکا مدینہ منورہ تا قاری سے ارسید دا مدرسے لبزیسوک ورکی دا اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغخ پل کور ورکی زمان پا کور کی مدرسہ شروع کی جب مدرسہ شروع شد لری لری خلق رات لل دے مدرسہ کی داخلی دل با موافق و مخالف دا ہر چاوی سم مخالف خلق را پیدا شو ویو ناشنا سڑی مدینہ منورے تراغی او دا مدینہ خلق طول بیدین و گبراہ کلل دا مدرسہ ختم الغواری دا قاری شرل غواری یو لوی اجرا باغی کے بنی اشحل قبیلہ اوی را جمع شو میٹنگیو کا داغی یو مشر دے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دویم حسین ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے دو مشران و مشرے کے خلق را جمع شو مشورے اوشلے بیار داغی مجلس نا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسید وی دا چازے کی چی مدرسہ شروع دا اول با داغی سڑے پوئی کم چی مدرسہ ختم کا او کنن پوئی کی خبر نمانی بیا بگور و سرا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی او دا مدرسے والا سر خبر کی چی مرگریا ستا پکور کی او ناشنا سڑے راغی طول خلقی بیدی نکرل دا سڑے دے اشڑ او دا مدرسہ دے ختم کا کنی حالات خطرناک دی طول اسی مواری ستا پسارا اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیت زمان دی ناشنا سڑی خبری پخبلا بورا
که درته ښې ښکاره شوې نو وي به، او که درته بدې ښکاره شي نو ته یو ځل وایې چې ویې شړه، یو 100 ځله دې وشړه. هغه ورته خبره خو دې د انصاف وکړه. زه چې ځو صاحب رضی الله تعالی عنہ مدرسې ته ورغی، صاحب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر ښکلی انداز کې د قرآن درس کو. چې سعد واورېده نو په زړه کې لارې جوړې شوې، په خپله رانږدې شوې ملګري ستاسو دین کې خلک څنګه شاملېږي؟ هغه ته اسانه خبره ځان پاک صاف کو، مخې ته مې کېنه اوس به دې داخل کړم. سعد ابن معاذ ځان پاک کو، مخې ته کېناسته. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته ووایه دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وویله، دین کې هم داخل شو، مدرسه کې هم داخل شو. اوس دا نوی طالب چې دی نو دی وایي چې ما لږ پرېږده اجازت وکړه زه حجرې ته ورځمه، خلک په انتظار دي. حجرې ته ورغې، حسین ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ ته اشاره کوي ته راپاسه. چې راپاسېده وایي د هغې ناشنا سړي خبرې ما واورېدې، ته راځه ته به یې واورې نو بیا به په شریکه فیصله وکړو. حسین ابن حضیر را روان شو، مدرسې ته ورغې، تلاوت قرآن چې واورېده د هغه هم زړه نرم شو، او هغه هم کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه هم دین کې هم داخل شو، مدرسه کې هم داخل شو. 2 نوي طالبان تیار شو. اوس دا 2 نوي طالبان دوی به څه کوي؟ دوی حجرې ته ورغلل. بنو اشهل قبیله په انتظار وو چې مشران څه وي. دوی ورغلل، ورته وایي چې تاسو منئ چې موږ ستاسو مشران یو؟ ویل او. من چې څه فیصله وکړه تاسو ته منظور یې؟ ویل او. وایي ښه زموږ فیصله دا ده تر کومې چې تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک باندې ایمان نه راوړې نو موږ به در سره خبرې ونه کړو. جو ټول کلی او قبیله په یو ځل باندې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د یوې دینی مدرسې ښکلی اثر چې ټوله قبیله او ټول کلی په یو ځل مسلمانان شو. نو دا دینی مدرسې دا چې کوم ځای کې وي د دې ښکلی اثر دا دی چې ګیر چاپېره ټوله علاقه کې شیطان کامیابېږي نه او د دې علاقې خلک ګمراه کېږي نه. نو دا دینی مدرسې د دین چوڼی دي، د حفاظت ځایونه دي. د دې قوم د دنیا او د آخرت د حفاظت لپاره دینی مدرسې لازمي دي. دې پسې څلورمه مدرسه پیغمبر علیہ السلام چې خپل مدینه منورې ته هجرت وکړ نو مسجد نبوي چې جوړ کړ، خوا کې ورسره یو دنکاچه جوړه کړله، یو ډبه او یو کچه سفر یې پې جوړ کړ، دې ته به یې ویې صفه. او په دغه صفه باندې چې کومو طالبانو د پیغمبر علیه السلام سبق خو هغې ته وایي اصحاب صفه. دا تقریبا 400 کسان. دې نه پس ګیر چاپېره ټولې دنیا ته پیغمبر علیه السلام د قرآن آواز رسولو کوشش وکړو. چاته خطونه لاړل او چاته وفد او جرګې لاړلې. د پښتنو علاقې ته هم پیغمبر علیه السلام یو وفد او یو جرګه رالېږلې ده. 8 صحابه کرام راغلي دي. دا هغه 8 صحابه کرامو د ډلې مشر خالد ابن عبداللہ رضی الله تعالی عنہ پښتنو ته راغلل. پښتانه دغه وخت کې په افغانستان کې وو. کوه سلیمان د یو ځای نوم دی افغانستان کې. دغه وخت کې دوی ته افغان به وي، پښتون لفظ نو افغان. او افغان په اصل کې د بني اسرائیلو د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو اولاد دی چې د مصر نه افغانستان ته راغلي. بخت نصر یو ظالم بادشاه راغی او دغه بخت نصر په دې بني اسرائیلو ظلمونه شروع کړل. ځوانان یې قتلول، ماشومان یې غلامان کړل، بوډاګان یې قید کړل او آخر کې د زنانو بېعزتي یې شروع کړله.
نو د مصر چې کم بني اسرائیل دی د بخت نصر د دې ظلم نه تنګ شو، نو هغوی چې دا ظالم خو ډېر ظلمونه کوي، خو د زنانو بېعزتي خو برداشت کولی نه شو، یوازې د ده مقابله نه کېږي. نو په افغانستان کې زموږ وروڼه تربوران تللي دي، هغوی به ځان سره یو ځای کړو، نو په شریکه بیا مقابله وکړو. نو د مصر بني اسرائیل افغانستان ته راغلل او د خپلو تربورانو سره خبره کوي چې جاړو په دې نه چې ظلمیم قتل شو، په دې نه جاړو چې ماشومانم قیدیان او غلامان شو، بوډاګانم قیدیان شو، جاړو په دې چې زموږ د زنانو بېعزتي بخت نصر کوي. د افغانستان د بني اسرائیلو چې دا خبره واورېده نو آه فغان یو شور او غوغه یې جوړه کړه، ښه موږ لا ژوندي یو او بخت نصر به زموږ د زنانو بېعزتي کوي. آه فغان یې وکړ. د دغې آه فغان نه وروسته د دوی نوم شو افغان. او بیا دا پښتانه ولګېدل، بخت نصر سره جنګ وکړه، بخت نصر یې قتل کړه، بیت المقدس یې دې آزاد کړه. دا افغان نوم د هغه وخت نه شروع شو. بیا چې د پیغمبر علیه السلام وفد او جرګه دې ته راغله د افغان ته، نو افغانانو سره د پیغمبر علیه السلام د دې ډلې خبرې اترې وشولې. دوی د پیغمبر علیه السلام د دې جرګې ډېر قدر عزت وکړ. په آخر کې ورته وایي کوم مشر چې رالېږلی نو هغې مشر سره به ملاقات کو، نو بیا به فیصله وکړو. هغوی دوی ډېره ښه ده، موږ سره لاړ شئ. نو پښتانه مدینې منورې ته لاړل. هلته کې پښتنو د پیغمبر علیه السلام سره ډېرې ښکلې خبرې وکړلې. نو پیغمبر علیه السلام د دې پښتنو د دې ښکلې خبرو نه پس دوی ته یو ښکلی نوم ورکړی دی، اولئک فتحان الاسلام. دا پښتانه د اسلامي کشتۍ پشتي ده. په دې سیند کې چې کومه کشتۍ ګرځي نو د دې ګیر چاپېره څلور دیوالونه دي، یو وړه کوټګۍ مخکې وي، یو وړه کوټګۍ وروسته وي، او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته ده دغې لاندینۍ تختې ته په عربۍ کې فتحان وایي. لکه چې پیغمبر علیه السلام اسلام د یو کشتۍ سره مشابه کړ، او دا لاندینۍ تخته دې ته به پشتي ووایو، نو دا پښتانه د اسلامي کشتۍ پشتي وګڼله. اولئک فتحان الاسلام. فتح لفظ چې د عربو نه افغانستان پورې را رسېده، نو په لاره پکې نورو تبدیلي راتله. نو پښتنو ته چې راورسېده اولئک فتحان الاسلام په ځای ویلي اولئک پختان الاسلام. پختان الاسلام. او دا پښتانه لږ بې ځایه قلقلې هم کوي. دې کې قرات او تجوید درس هم شته دی، نو قلقله کمو حرفونو کې پکار ده، هغې ځای کې ونه شوله، بې ځایه وشوله. فتحان په دې اخر نون کې دوی بې ځایه قلقله وکړله، وی اولئک پختان الاسلام. نو پختانه پختانه د اخر کې نون کې قلقله راله، پختانه بیا وروسته پښتانه شو. دې ځای پورې خو دا نوم راورسېد، پښتان او پښتانه او پښتانه شو. خو دا نوم اولئک فتحان الاسلام چې د سند او د پنجاب په علاقو پورې ورته، نو هغه ځای کې ته بل ټکي جوړ شو، اولئک فتحان الاسلام. نو هغوی وی اولئک پټحان الاسلام. چرګۍ هې جوړه شوله، ح نه ها جوړه شوله، او د ت نه ټ جوړه شوله. اولئک پټحان الاسلام، پټان ته جوړ شو. پښتانه بیا دوه قسمه دي، یو پښتو وایي او بل پښتو نه وایي. چې پښتو وایي نو هغې ته افغان پټان وایي، او چې پښتو نه وایي نو هغې ته راجپوت پټان وایي. سند پنجاب کې چې دې نوم کې خان راځي نو دا هغه راجپوت پټان دی.
نو دې پښتنو ته د اسلام آواز را رسېدلی دی. بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې 35 هجري کې صحابه کرام راغلل او زمونږ په دې علاقو یې جهاد کړی دی. دې ته د اسلام آواز او د قرآن آواز را رسولی دی. دا اٹک علاقہ و اٹک قلعہ دل دیتا یو صحابی راغلی دی محلب ابن ابو صفرہ العتکی. اول افغانستان تراغ جہاد اکلی دی عبدالرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرو. احادیثو کی دغا ٹکی راغلی فلما قدمنا الکابلا ویون کابل در رسیدو. بیا دا کابل نا دا پیخور پلار باندے 400 مردان تنگی صحابے اٹک دا اٹک نپوری دلی پوری دا صحابے کرام رسید بھی. اٹک تا محلب ابن ابو صفرہ العتکی راغلی و اور دا دغه کې اسلامی نظام چلاو. د ځان له یو قلعه جوړه کړې وه او په هغې قلعه په هر د خپلې قبیلې نوم لیکلی العتک. خو د اټک دا خلک چې دوی خو په عربۍ باندې ژبه اورېده نه نو دوی به د اتک په ځای باندې وي اتک اتک او دا اتک اتک لفظ ورو بیا بدل شو اټک اټک ترې جوړ شو. دا اوسنۍ قلعه دا د اکبر باچا د وختو ده. دې نه مخکې دا قلعه محلب ابن ابو صفرہ صحابي جوړه کړې وه. دې صحابه کرامو د خپل خوږ وطن پرېښود، خپل قام قبیله پرېښودله او زرګونه میله لارې ووهله دلته کې رالل. نو دې ځای کې څه داسې خاص څیزونه نه وو، ښکلې باغونه او ښکلې بنګلې او ښکلې کارخانې وې، هغې پسې راتلل. هېڅ هم نه وو. خو دې علاقې ته د صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی. د قرآن آواز صحابه کرام ورسول. اوس دې نه پس زموږ ذمهواري ده چې دا قرآن مخکې تر قیامته او د ټولې دنیا خلکو ته رسول. دا به انشاءالله موږ کوو. دا دینی مدرسې په دغه تګ و ډول کې دي چې موږ به د قرآن آواز مخکې رسوو. د دینی مدرسو او د عالمانو د پخوانه یو طریقه را روانه ده چې کله دوی خپلو شاګردانو ته د علم هغه خاص مقدار ور ورسوي نو بیا وروسته دوی پر خپل شاګرد اعتماد کوي. نو د اعتماد د اظهار دپاره پټکې ورپسر کي. نو دا پټکې دا د اعتماد نښه ده. دا عالمان په خپل شاګرد اعتماد وکړي چې موږ دته پټکې په سر کې زموږ په د اعتماد دی، دی به مخکې دیني خدمات د دې قوم کوي. نو پټکې د اعتماد نښه ده او پټکې د مشرۍ نښه ده. یو علاقې ته چې پیغمبر علیه السلام به گورنر مقرر کړ نو هغې گورنر ته به پټکې په خپل لاس په سر کړ. عممه بیده، په خپل لاس مبارک به ورته پټکې په سر و. دا د مشرۍ نښه ده، د اعتماد نښه ده. او ټولو پیغمبرانو پټکې په سر کړي دي. ټولو پیغمبرانو پټکې په سر و. صحابه کرامو پټکې په سر و. صالح الجنات نیکان پیریان هغوی هم پټکې په سر وي. او د بدر په میدان چې کومې فرشتې د صحابه کرامو امداد ته راغلې وې هغې فرشتو پټکې په سر کړی و. نو دا یو سنت طریقه ده. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما په یو لار باندې ته په اوښه سورو مرګري ورسره و. یو ځای ته راورسېده نو سر یې ښکته کړ چې داسې لږ غوندې مخکې لاړ، بیا سر اوچت کړ.
ملګرو نه تپوس کوي چې تاسو ما نه تپوس نه کوي چې دلته دې ولې سر ښکته کوه سر پورته کوه. ملګري وایي نه پوهېږو ته راته ووایه. دی ورته وایي چې په دې لار پیغمبر علیه السلام سره یو ځل راغلم نو پیغمبر علیه السلام په اوښه سورو د دې لارې په غاړه یوه ونه وه د هغې شاخ دې لارې ته بهر راوتلی و نو د هغې شاخ نه بچ کېدو لپاره پیغمبر علیه السلام دلته سر مبارک ښکته کړ چې شاخ نه پورې وته نو سر مبارک یې پورته کړ. نن دې دی کې هغه ونه هم نشته د ونې شاخ هم نشته خو دې دی کې زما محبوب سر مبارک ښکته کړی نو ما ځکه دلته سر ښکته کړ او دلته مې پورته کړ. دې ته وایي د سنتو اتباع. د لیلا او د مجنون قصې پښتنو ته یادې دي. لیلا یو جینۍ وه د رنګه تکه توره وه، لیلتون تورې شپې ته وایي دا د تورې شپې په شانې توره وه. او مجنون چې دی شهزاده و د قیس نوم و خو الله په لیلا باندې عاشق کړ. مازیګر کې دا جینکۍ کله کله ارټ ته ځي او د منګوټي راډکوي نو لیلا سره د ملګرو ارټ له تلې وه منګي ډکوي هلته کې مجنون ولاړو. لیلا آواز وکړه قیسه دا ارټ له ګجورله وه منګي ډکو نو قیس ورغی او ارټ یې چورلو او د ده په دل و دماغ کې دا آواز راځي چې لیلا وایي چې قیسه ارټ وچورله وه. مازیګر دی ارټ چورلول شروع شو جینکو منګي ډک کړه او هغې لاړلې خو ایر شو ته دا خبره چې درته وایي چې منګي ډک شوي دي بس کا. نو نن مازیګر نه شروع کړی سبا مازیګره پورې لګیا دی ارټ چورلۍ ښه شوق سره. سبا له چې جینکۍ راغلې ویې کتل نو لیلا وایي هو غضب وشو من خو پرون دې هلک ته نه دي ویلې چې بس کا دی خو پرونه داسې لګیا دی ارټ چورلۍ ښه شوق سره لګیا دی زر زر چې منګي ډک کړی بیا ورته وویل نو جینکو چې منګي ډک کړم دی کې لیلا آواز کړ قیسه منګي ډک شو بس کا نو دی وایي ها ایلا یو چک دو چکم ارټ چورلو دا وایي چې بس دی 24-25 घंटे ارټ چورلولی دی وایي دونه یو چک دو چکم ارټ چورلو نو دا وایي چې بس دی. دا شوق د څه دی آواز د لیلا دی چې قیسه ارټ وچورله وه 24-25 घंटे کې ستړی نه شو تنګ نه شو. که ته عاشق د رسول الله یې ته به دا نه وې چې یاره ګرمي د پټکې نشم په سرولی او دا سنت لباس دی او که دا سنت صلات دی دا سنت عبادت دی او که سنت عادت دی دا سوالونه مه کوه. که ته عاشق د رسول الله نو تا تم په دماغ کې دا آواز پکار دی چې علیکم بسنتي اے امتی پتا زما سنت طریقې لازمي دي. نو پټکې سنت دی پټکې په سروا ثواب یې ډېر دی. فرض واجب نه دی خو د محبوب طریقه ده او پیغمبر علیه السلام چرې عبث کار نه دی کړی نو دې کې خیر او فایده شته که زه پې پوهېږم او که نه پوهېږم خو دې کې خیر ځکه شته چې پیغمبر علیه السلام پسند کړی دی. کم طالبان چې فراغت حاصل کړي او دوی ته دا مشران او دا استادان پټکي په سر کړي نو دوی به د دې خپل پټکي خیال ساتي د خپل د علم د جامع خیال وساتي. مرغې ټولې الوزي څوک هم تپوس نه کوي خو که مړه ځوان وته نو هر څوک چې حقه د مړه ځوان وته نو دا ټول خلک چې هر څومره ګناه کوي نو څوک ورته ګوته نه نیسي. خو که طالب او عالم معمولیم قدم کوږ کړي دا لا ملا دی دا لا طالب دی دا عالم دی دم داسې کار وکړو نو د خپلې جامې به خیال ساتل غواړي چې په تبلیغ کې وخت ولګوي او ده لا وخت هم لګولی ده داسې کار وکړو چې دا ښکلې ګیرې پرېښې وي ده ګیره هم پرېښې ده صوفیم دی ورته هم دا کار وکړو یا دا لا اجلم تلل اجي صاحب دی ورته دا کار وکړو نو دا د خلکو په نظر کې بزرګان دي نو دوی به د خپل د بزرګۍ د جامې خیال ساتي غلط قدم به نه اخلي. اورنګزیب عالمگیر یو ښه بادشاه ښه مسلمان ښه عالم بادشاه
پخوانو بادشاهانو ته به بعضې سړی راغی څه نخره پخره به یې وکړه نو هغه نه به یې انعام اخیسته ده ته یې ویې بهروپي شکل به یې بدل کړو چا به ونه پېژنده نو یو بهروپي دی نه هغه راغی نو د عالمګیر بادشاه په مخ کې څو خپل کرتب یې وکړ نو ده ورته یې ما وپېژندې ته فلانې یې بیا راغی بل وخت کې بل کرتب وکړ چې پېژنم دی نو دا بهروپي ورته بادشاه که ما ځان داسې بدل کړ چې تا ونه پېژندم څه به راکوې هغه ورته یو خاص مقدار دی که دونه انعام به درکومه وی ښه زما چا ګورو به زه به تا ته بیا ووایم چې تا ونه پېژندلم بهروپي لاړ خیب شو اورنګزېب بادشاه د خپل ملک د یو علاقې دوره کوله د هغې خلکو ته ویې چې زه درځمه دی خبر شوی د هغې نه مخکې لاړه او په ځنګل کې یو جونګړه جوړه کړه هلته پروت دی ځان یې بزرګ جوړ کړه اورنګزېب بادشاه چې هغې علاقې ته لاړه نو خلکو له یې تپوس کړل چې د پیر فقیر بزرګ څوک شته بادشاهان به دې له دعا راتلل خلک ودي چې یو صاحب دلته کې خو یو فقیر شته یو بزرګ په دې ځنګل کې یو جوګړه کې څه خو د هغه دنیا سره هېڅ تعلق نشته د دنیا د خلکو سره هغه خبرې نه کوي یاره وی تاسو لاړ شئ ما له دې اجازت وغواړئ زه به ورشم ما ته به دعا وکړي د علاقې سرکاري مشران لاړه جونګړې ته ورغلل او دې فقیر سره یې خبره کړه چې زموږ د دې ملک بادشاه راځي تا سره ملاقات وغواړي روکې کوئ د دنیا د خلکو سره زمن څه تعلق موږ دنیا څه کوو د دنیا خلک اجازت نه کوو ورته نه دی راځي ماله هغوی ورته ډېر مینت زاري وکړه او په مینت زارۍ ته وخت واغېسته خو دی ورته وایي چې شرط به دی چې ګورې ما سره به د دنیا خبرې نه کوي بادشاه دې راشي دعا به ورته وکړو د دین خبره که کوي نو ودې کړي او که د دنیا خبره کوي نو ګورې نه یې پرېږدم ویې دا د دنیا خبرې به نه کوي بادشاه ته خلکو وایي چې سړي نه مو وخت واغېسته وایي چې ما سره به دنیا خبرې نه کوي اورنګزېب بادشاه عقیدتمند شو لاړه په جونګړه کې ورسره کېناسته څه وخت خبرې اترې وشولې او اخر چې راپاڅېده نو داسې یو بوجۍ و نړۍ کې روپۍ ایښې وې وی صاحبه دا تاسو خپل لنګر کې که استعمال کې نه ښه وایي جوړ هغه روپو لته ورکړله وې تا ته ما نه وویلې چې ما سره به دنیا خبرې نه کوي خیر د دنیا خلک یې ما سره زما توجه ولې خرابوې توجه الله کې فرق راځي روپۍ دې واپس که نه د ملت یې ورکړله بادشاه نور عقیدتمند شو که ډېر لوی ولی الله دی خدای ته رسېدلی سړی دی واپس شو خپل دربار ته راورسېده ورځ دوه چې تېرې شي نو سړی راغی اورنګزېب بادشاه دی بادشاه یاد دې دي فلاني وخت کې ما تا ته ویلي و چې که تا ونه پېژندم نو څه تا وې چې دونه انعام به درکړمه ته زما جونګړې ته راغلې تا زه نه یم پېژندلې ما دغه خپل انعام او فلانۍ جونګړه کې زه ناست وم ځنګل کې چې ته راغلې وې او تا ما نه منت زاري دې کول یا ظالمن هلته خو ما د روپو بوړۍ ډکه درکوله هغه دې اخیستې وې هغه ډېرې وې د انعام خو لږې کمې روپۍ دي وې نه دا د انعام روپۍ رالله او هغه پوړی ما وانغېسته وې ولې وې هلته زه د بزرګانو په جامه کوم ما د بزرګانو په جامه داغ نه لګوم ځکه مې تا نه هغه روپۍ نه دي اخېستې هغه ډېرې نو د انعام پیسې راکړه نو ګوره یو بهروپي د بزرګانو په جامه داغ نه لګوي بې شمېره روپۍ وانغېستلې نو زموږ طالبان عالمان حافظان دوی له چې الله کم لباس د تقوا ورکړی دی ولباس التقوا خیر د دې خپل د تقوا د لباس د دې به خیال ساتي او د علم خدمت به کوي د دین خدمت به کوي د خپلو مشرانو نوم به نه بدناموي الله پاک دی د دوی د ټولو په علم کې په تقوا پرهیزګارۍ کې برکت واچوي او دوی نه د الله د دین د خدمت ډېر کارونه واخلي الله دې توفیق ټولو ته ورکړي او دا دینی اداره او مدرسه الله دې قائمه دائمه همیشه لري او چې څوک ورسره تعاون او امداد او اخلاص کوي الله دې ورته دنیا او آخرت کې ډېرې بدلې ورکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين